تقدیر وګورې خندل وایي دا زما پیغمبر دی د الله پیغمبر دی او دله به الله بادشاهي ورکوي تاسو ټول به ورته خو کې ورځئ موږ کم کم کارونه کوو تقدیر موږ پورې خاندي ستا فیصله شوې ته به دنیا نه ځې او ته منصوبې جوړې آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں یو بشر اب خپل مرگ نہ خبر نہ دے سامان 100 برس کا پل بر کی خبر نہیں دا یو لحظی پتم نہ لگی دی یو سیکنڈ اور سلو سلو کالو منصوبی دا زرو زرو کالو منصوبی جوڑو چی دا سے محل با جوڑو دا با گاڑی ویو دا با پلانی ویو دا با قسطانی زمین زمندو دیتا دیش پاکی دا بیگالا و سبالا داش پوکی جی کم نینو دا عام مغفرت اعلان فرمائی جی عام مغفرت تے ہو اتو قسم خلقو دا اللہ مغفرت نہ فرمائی اور دی یو کی خمون طول را گیری واللہ دی پا ممانی رحمو فرمائی کم خلق چی حسد کی یو بل سر کینہ کی بغض کی مڑے جوندے ختمی دا خلق بالکل خدای فرمائی پدیش پا کبن بخلے گی حدیث مبارکو کی رضی جی پا لیلت البراعت باندی اور پا لیلت القدر باندی و سڑے پا کعبہ شریف پکی و دغم مرس پکی وینو خدای دغم مغفرت حالانکہ د بنی انقلابو د ګړو چیلو د پاسه چې کوم ویښته دي د هغې د هر ویښته په شمار الله د خپلو بندګانو مغفرت فرمایي د هغې شمار به څومره علماو دوه روایات نقل کړي دوه اقوال دي په دې کې یو دا ده چې وي د یو کس به چې کوم دی ګړې چیلې 40 زرو نه ډېرې وي او بعضې کتابونو کې لیکلي د دې د ټولې قبیلې د ګړو چیلو شمار به 40 زرو نو ته د یو ګړې ویښته راونیسه او ویښ رایا او بیا چې کوم دی نو هغه د ټوله محله باندې تقسیم که 15 ورځو کې نشي شمارلی خو لیکن بیا هم کوم خلک چې یو بل سره بغض ساتي کینه ساتي د هغې مغفرت خدای په دغه شپه د عادتي نشایي مغفرت الله نه فرمایي ډېر د افسوس مقام دی زما عزتمندو په موږ باندې چې موږ په دې دومره عام مغفرت کې زموږ مغفرت ونه شي په دغه کې د قاتل بخښنه نه کېږي چې یو سړی قاتل وي د هغه بخښنه به الله نه کوي په دغه شپه باندې د مړي ژوندي ختموونکي بخښنه الله نه فرمایي زموږ خلک یو بل سره چې کوم دی نو ته بوله جوړې کې ته بوله چې کوم دی نو دشمنۍ ختمې هغه به تا ته هم کنځلې کړي او د زړه نه به هغه بغض هم وباسي لکه چې ده باندې باړو مرګ نه راځي داسې داسې امراض دي داسې امراض چې موږ بل اوس دی زموږ د شیخ صاحب ټاکوړي کې زموږ شیخ انوارالحق صاحب بیمار و پوښتنې له موږ لاړو نو یو نوجوان یې په سټریچر کې اچولی و او د هغه د پاسه چې کوم داسې فریم ایښی و هغه فریم د پاسه یې یو څادر غوړولی و دی پې پټ کړی خو د ده په وجود لباس نه و ما پوښتنه وکړه ما ورته دا ولې وې ده باندې بیګا شپه کې وې دی ټیک ټاک و او بیګا شپه کې مې داسې بیمارۍ اټیک کړی چې د په وجود کپړه نه ټیکېږي سوځي غور پې بهېږي داسې مرض ورته خدای الله دې مونږ محفوظ وفرمایي دا ښه نوجوانان د اوبو په ابتدا لري د ګردو بیماري به خدای راوړي په اوړي کې د ګوډو به نشي تېرولی الله دې مونږ تاسو بچ وفرمایي داسې خلک مو لیدل چې ځوانان دي او د هغې غریبانانو زنانه چې کوم دی نو په کورونو کې لوښي خرڅوي څوک چې کوم دی نو دا رانجه مانجه خرڅوي څوک څه کوي څوک څه کوي ولې وی ځوان جان خاوند دی خو هغه چې کوم دی په کینسر ککړ دی غریب و څوک یو مرض و څوک وکړ نو زما عزتمندو دا موقع ده او په دې شپه باندې دومره لوی ثوابونه میلاویږي او سبا ټول کوشش وکړي سبا او بله ورځ روژه ونیسي انشاءالله زه اکثر د خپلو مشرانو ته ټلیفونونه کوم چې هلکه د روژې ورځ ده او اوس خو ډېره اسانه ده الحمدلله د ژمي دا وړې ورځې دي او تنده پکې شته دی نه یخني د ښه دی دا نو سبا هم روژه ونیسئ بله ورځ هم روژه ونیسئ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د ټول کال د انسان نیکۍ او ګناهونه دا ټول چې کوم دی نو زیواره الله ته پیش کېږي نو که زموږ اعمال ورته سبا د ذکر خېږي او موږ روژه پخولیږو نو هغه روژه به پکې لاړه شي او دا اعمال به چې کوم دی دا ټولې فرشتې لیکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عیسی علیه السلام یو علاقې ته تشریف یوړو کتابونو لیکلي هغه علاقه کې بالکل تور او خړ غرونه او بالکل نه پکې څه شینکۍ شته او نه پکې اوبه شته او نه پکې
شته هیڅ شی پکې نشته. عیسی علیه السلام ډېر حیران و. یو کاڼی یې ولیدو، غټ کاڼی، هغه ډېر ښایسته نوراني کاڼی و. عیسی علیه السلام ډېر حیران شو، یا الله وایي په دې دومره غیر علاقه کې دا دومره ښکلی کاڼی. عیسی علیه السلام وایي لږ نور دې حیرانوم، د خپل زما پیغمبر لږ نور دې حیرانوم. بیا د امثال یې اوچته کړه، وایي شو دې کاڼي له په زوره چې په زور یې راواچول، هغه کاڼی په منځ ګوډ شو. یو بزرګ پکې ناست دی، ورته تازه مېوې پرتې دي او هغه د الله په عبادت کې او ذکر کې او دعا کې مشغوله دی. هغه بزرګ एकदम وایي قیامت شو. وایي نه قیامت شوی خو نه دی، وایي زه د الله پیغمبر عیسی روح الله یم، هغه لا اله الا الله و عیسی روح الله. عیسی علیه السلام ته نه پوښتنه وکړه وایي دلته څه راغلی؟ وایي ما مور خدمت به کوم. مور مې دا دعا کوله په اخره کې چې ما ورله خدمت وکړو، یا الله زما دا بچی داسې ځای عبادت ته ورسوې چې هلته هېڅوک هم ني تلي او نه ورته هغه ځای کې عبادت نصیب شي. 800 کاله وشوې د هغې څه د پاسه، 800 کال نه ډېر وخت وشو. وایي چې زما مور وفات شوه، نو وایي چې زه دلته راغلم په دې کاڼي ودرېدم، دا راته کولو شو، پکې ورننوتم او بس کاڼی رامنځې بند شو. هغې نه بعد دې کاڼي کې خدای پاک رزق هم راکوي او په دې کې زه چې کوم دی نو لګیا یم د الله پیریا عبادت کوم. عیسی علیه السلام یې ایمان راوړو. هغه کاڼی چې کوم دی نو بند شو. عیسی علیه السلام الله ته چې کوم دی نو سوال وکړو، یا الله وایي د دومره نیکي و اجر او ثواب هم چاله ورکړې، د دومره درجې هم چاله ورکړې. الله تعالی ورته وفرمایي ای زما پیغمبر عیسی علیه السلام، وایي زما محبوب به تشریف راوړي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم چې تشریف راوړي، د هغه امتي د 15 شعبان په شپه ورځ باندې عبادت وکړي، روژه ونیسي، د ده د دې 800 کال عبادت نه ډېر ثواب او اجر. نو دومره مهربانه رب دی، د هغې باوجود زموږ مغفرتونه